نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله جل مجله خپلو بندگانو باندې چې څومره عبادات او کم قسم عبادات په کومه درجه کې مقرر کړي دي مالی عباداتی کجانی عباداتی كمركب عباداتي كلساني عباداتي كقلبي عباداتي كجسماني أو بدني عباداتي فرائض بدرجة کی کد واجبات تو بدرجة کی کد سنت بدرجة کی نو دا هر عبادت اولنی اهم او بنیادی مقصد دا الله رضا او دا الله پاک بندگی ده چې دا الله بنده الله د ځان ناراضي کی او د خپل بندګۍ اظهار الله جل جلاله ته اور وړاندې کی دویم حکمت او مقصد په هر یو عبادت کې دا دی چې دغه عبادت په وسیله او ذریعه سره د مسلمان ژوندهم د مزوشي قبر يم د نعمتونو شي او آخرت کې د زید جنتونو شي او دریم حکمت په هر یو عبادت کې دا دی چې دا الله بنده د خپل عبادت په ذریعه سره الله ته خپل بندگی اور وړاندې کی د دنیا د مشکلاتو نه ځان بچ کی د قبر د تکلیفونو نه ځان بچ کی د محشر د میدان د هغه سختو نه ځان بچ کی او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله دا هغه ازلی ابدی ناکامی د دوزخ نه ځان بچ کی او دریم حکمت په هر یو عبادت کې دا دی چې د عبادت کون کی بنده د دې عبادت په وجه باندې د الله دی نور مخلوق ته الله خیر ورسي
د یو مزګزاره د موز د برکته الله ډېرې لوی علاقې ته خیر رسوي او د بیلمازۍ په وجه باندې غیر شاپیره ډېره علاقه متاثره کیږي نو الله جل مجلوه دی مونږ تاسو ته د نبی علیه السلام د سنتو پرنا کې او په اخلاص او په خلوص دل سره د هر عبادت د ادا کولو توفیق نصیب کی کم سرمایه‌دار دولتمند مالدار ته چې څه ورکړي دي او د چا سره چې څه دي او څومره درجه کې دي نو د دې حقیقي مالک هغه الله دی قرآن کریم راوالی کلم چې قرآن د مال د ورکړې حکم کوي یا د زکات په شکل کې یا د خیرات په شکل کې نو 99% آیتونو کې الله دا وایي چې زما بنده کم مال چې ما درکړی دی زما د مال نه زکات ورکړه زما د مال نه خیرات ورکړه زما د مال نه صدقه ورکړه مونږ وایو زمونږ د مالونو میراثي زوی دی راتلونکي نسل دی الله وایي غلط سوچ دی ستا زوی ستا راتلونکي نسل ستا د مال وارث نه دی الله وایي ولله میراث السماوات والارض د آسمانونو او د ځمکو میراث دا د الله دی ځکه چې د مال مالک هغه الله دی او بیا الله جل جلاله چې دا کم اونچ نیچ دا مرتبی جوړی کړي دي الله وی دا ما کړي کروڑپتی دی دا نه وایي چې زه کروڑپتی یم چې زه چالاک ډېر یم خواري مې ډېره ده محنت مې ډېر دی کاروبار مې ډېر کړی دی او غریب دی دا نه وایي چې زه عملي لحاظ سره کمزور یم الله وی نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا دا معیشت مونږ تقسیم کړی دی ورفعنا بعضهم فوق بعض او بیا مبدی کی مرتبی جوړی کړی دي دا فرق مراتب دام دا الله جل جلاله د طرفا پخپلو بندگان باندې یو ډېر لوی نعمت دی که دغه فرق مراتب الله نه وی کړی بیا به دغه مال په دنیا کې د هر بنده دپاره عذاب وي دا مال او دولت چې الله پاک پر رحمت باندې بدل کړی دی دا د دې فرق مراتب د وجې نه دا چې کوم خواران مزدوران ګرځي او دا پانډیان ګرځي او دا سپینګری
او ملای را کړو بشي او لولي پنډې بار کړي دا به دې کروڑپتیانو مالدارو باندې دا الله ډېر لوی نعمت که دا تقسیم الله نه وی کړی نو کوم دکاندار به پنډ پورته کړی چا به دا پیټي وړي ډریوري به چا کوله څوکیداري به چا کوله ګرمیني به چا کوله منشیتوب به چا کولو معلومه وړل چا وړل راوړل یو دکاندار دا ټول کارونه کولی شي او دا ټول څیزونه د دکانداري سره تړلي دي نو مزدور ته په سپک نظر باندې مه ګوره په کم نظر ورته مه ګوره دته د رحم په نظر باندې ګوره دیکه هر څومره بیکاره دی او کمزور دی او مزدور دی خو ستا دپاره الله ډېر لوی رحمت جوړ کړی دی ستا دپاره پکې دا ډېر لوی خیر الله ایښی نو الله جل مجلوه چې د زکات په شکل کې کوم عبادت او مسلمانانو مقرر کړی دی دا فرض عین دی او د اسلام او د ایمان بنیادی 5 ستنو کې اهم ستن ده د زکات د فرضیت نه انکار کفر دی او چې څوک دې منکر شي نعوذ بالله نو هغه مرتد شو او د زکات په ورکړه کې کوتاهي کمی عملی لحاظ سره زکات نه ورکول دا فسق و فجور دی هغه مسلمان چې حج کا هر کال حجونه هم کوي عمرې هم کوي تبلیغ ته هم ځي اعتکافونه هم کوي ختمونه هم کوي تسبیح هم اړوي تهجد هم کوي درود هم وایي او خیراتونه هم کوي خو چې زکات نه ورکوي د دې ټولو اعمالو سره د الله پاک په نظر کې فاسق دی فاجر دی او داسې فاسق او فاجر چې اسلامی حکومتي او ورته د ګواه ضرورت پیښ شي د داسې سړي ګواهي نه قبلېږي د اسلام په تاریخ کې اولنی جنگ او جهاد د صدیق اکبر رضی الله عنه په زمانه کې چې صدیق اکبر د زړه په لحاظ سره ډېر رحم والا نبی علیه الصلاة والسلام په خپلو صحابهو کې هر صحابي ته یو اعزاز ورکړی د صدیق اکبر اعزازات د ټولو نه سوا دي یو اعزاز یې دا دی ارحم امتی ابو بکر زما په امت باندې زمان بعد د ټول نه زیات رحم کولو والا هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د داسې ارحم صحابي چې کله دی خلیفه شه نه عرب په 5 شپږو ډلو کې تقسیم شول نعوذ بالله ثم نعوذ بالله یو ډله پکې داسې هم وه چې هغوی د زکات د فرضیت نه انکار وکړ
او یو ډله پکې داسې هم وه چې د زکات د فرضیت نه خو انکار نه وکړي خو یې مونږ حکومتي وقت ته ورکوو نه امیر المؤمنین د زکات نه ورکوو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ورسره اعلان جنگ وکړو د بخاری شریف حدیث دی صحاح ستو حدیث دی عمر فاروق دی جلالی صحابی داغه شرح صدر لا سمانه ورشوي یو ځل راغو بیا راغو او صدیق دا وایي چې یا امیر المؤمنین ته به د هغه خلکو سره جنګ څنګه چې هغوی وایي لا اله الا الله محمد رسول الله صدیق اکبر به ورته والله اے عمره زما دی په الله باندې قسم چې څوک د زکات او د مس په منځ کې فرق کوي نو زه به د هغوی سره قتال کوم تر هغه وخته پورې چې کومه رسۍ به دوی د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې د زکات په مال کې الله پیغمبر ورکوله که د هغې د ورکړې انکار وکړلو نو هم به زه ورسره جنګ جاري ساتم چې هغې د آماده شوي ني عمر فاروق لاړو رالو اخر کې حدیث کې راځي چې د عمر فاروق سره علاقه وکړو او بیا د صدیق اکبر پوره ملګرتیا وکړه د هر عبادت دو اړخه دي دو طرفه دي دو پهلوګانی دي یو مثبت او بل منفي د زکات مثبت پهلو خدا دی چې الله دې راضي کړي خپل ځان او خپل زړه د ګناه نه پاک خپل مال دی د ګن نه پاک او د خپل مال تحفظ دی وکړه مال یې محفوظ کړه او خپل مال دا دې د تباهي او د بربادۍ نه بچ کړه او تا ته نه ښکاري ظاهر کې د مال کم که د څلوېښت د زرو زر کم شو لیکن دا کمېدل نه دي دا ډېرېدل دي مال دې ډېر کړه او د زکات د دې ورکړې په ذریعې سره دي ډېر اجرونه او ثوابونه د الله نه ووته او منفي پهلوی داری چې کوم مسلمان نعوذ بالله زکات نه ورکوي نو یو د هغې هغه منفي اړخ دی چې هغه اجتماعي دی حدیث کې راځي چې د مسلمانانو کومه معاشره مجموعي اعتبار سره اجتماعي اعتبار سره د زکات ورکړه پرېږدي نو د الله جل جلاله د طرف ورباندې قحطونه مسلط شي الله یې قحط کې راګیري او د قحط ډېر قسمونه دي یو قسم د قحط دا دی چې الله پاک به بارانونه راورول بند کړي تر دې پورې حدیث کې راځي
که د زکاتونو د نه ورکولو په وجه باندې الله چې د بارانونو کومې دروازې بندې کړي دي وایي که څاروي نه وي نو الله جل جلاله به د باران یو څاڅکی هم نه وي راورولی د زکاتونو په نه ورکړه باندې الله دومره خفه کېږي او یو د قحط دغه صورت دی لکه په موجوده زمانه کې به موږ به تاسو راغلي هر څه شته او پښتو کې اسم نشته دا قحط هر څه شته او پښتو کې اسم نشته دا قحط اول ځان ته وایم او بیا تاسو ته وایم داسې کس ته چې هغه وایي زه مور یم بس نه هر سړی د بل نه زیات وږي نو قحط توري که سپین ورورولي او خورولي د مال د وجې نه ختمه ده نو قحط نور څه ته وایي ورورولي په خپل منځ کې ختمه نه په دشمنۍ باندې بدله ده نو قحط نور څه ته وایي په یو چاردیوارۍ کې دننه یو ورور د بل ورور په خلاف منصوبې جوړوي بل د بل په خلاف منصوبې جوړوي نو قحط نور څه ته وایي د پردو خلکو په خو نه خفه کېږي او د خپل نږدې رشته دار په خو باندې خفه کېږي خوري به هم دی نه خیرې به هم ورته کوي خوري به هم دی نه خبرې به هم ورپسې کوي د دعا پسې باندې به خیرې کوي دا قحط دی که او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله کور کې 15 ورونه دي 15 ورنداریانې دي او د هر یو بچي دي زامن دي لوڼه دي یو نه خوشحال او یرس نعوذ بالله ثم نعوذ بالله مونږ تاسو الله پاک په داسې قحط کې راګیر کړي یو چې قحط شته او مونږ تاسو د ښکاري نه دا د دې اجتماعي طریقې سره د زکاتونو د نه ورکړې یو دا اثر او انفرادي اثر داري چې مال کې بې برکتي راشي مال به ګټي ډېرې وي او الله به ناراضه کېږي او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله په یو لاره به مال راځي او ښه ډېر به راځي او شل لارې به الله د ټولو درته جوړېږي دا د زکات هغه نقصان دی د نه ورکولو ما ترک ما خالطت الزکات مالا الا اهلکته کال پورش او د مالک اس خواب و خاطر کې نشته دی چې زکات رواني فرض او د زکات مال دې نه جدا کوي نو محبوب پیغمبر وایي چې د زکات مال د زکات حساب د زکات د فرض کېدو نه بعد د خپل مال نه دی جدا نه کړله هغه ټول مال یې دله برباد کړ او چاله چې زکات ورکې نو احسانونه په مجد لاوه زړه کې دا مراواله چې ډېر وړي کې سمې کارنامه مې وکړله چاله چې ورکې د هغه شکریا ادا کوه چې شکر دی یې اخیستو واله دی او زه ورکولو واله یم اوس که الله الټه کړي بیا به څه دا تا سره چې څه دي دغه ستا نه ډېر الله هغه له ورکړي او ستا نه هر څه وایي د بخاري شریف حدیث دی الید العلیا
خیر من الید السفلی برنی لاس اگه د لاندې لاس نه ډیر بهتر دی ورکون کې لاس دا غشتون کې لاس نه بهتر دا الله شکر ادا او دا څنګه چې چاله ورکه دا الله شکر ادا علماء مثالات ذکر کوي ولی شکر ادا شکر یې ځکه ادا کا چې سره دې نه دی ورکړي سپین دې نه دی ورکړي ډالر دې نه دی ورکړي روپۍ دې نه دی ورکړي د خپل مال ګل او خیرې دې ورکړي نه واري ولا ورک احسان ربي سنکی انما هذه الصدقات هي اوساخ الناس محبوب پیغمبر وی زکات د حیثیت د مال دا د مسلمانانو د باقی مالونو خیری دی خیری نو لکه څنګه دی جامه وینځله او تکه سپینه شوه او اګندې نه لاړو او اګندې د بالټۍ نه ډک بالټۍ دې ډک او شاله دې ورک سپینه جامه دې ځان له پرېږده او د عالم برزخ سزای دا ده د معراج په شپه الله جل جلاله د جبريل په ذریعه سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سمناظر خودری یو ځای کې یو جماعت خلو بالکل بربند او زقوم ان شجرة الزقوم طعام الأثيم لا زغونه ډکه او د زهر نه زیاته ترخه ویږي د زناورو په شان سریدل او د دوزخ د اور کې سره کړي شوي کاڼي دا یې لګي خوړل او مخې ته وروستو د خپل شرمګاونو د پټولو دپاره زړې چیرې راغونډولې مخې ته به مې نیولې او شاته لکه پوهېدل چې عقل غورځلو نبي علیه الصلاة والسلام د جبريل نه تپوس کړي دا څوک دي وایي دا ستا امتیان دي وایي هغه امتیان دي چې دې ته الله مالونه ورکړي او دوی به په خپل ژوند کې د الله د ورکړو شو مالونو نه زکاتونه نه ورکول نو په عالم برزخ کې د دنیا نه د تلو نه بعد او د قیامت د ورځې د راتلو نه وړاندې دا منځ کې چې کوم عالم دی د عالم برزخ او د قیامت د ورځې عذاب دادي قرآن کې الله وایي یو آیت کې والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله کم خلق چې سره سپینې مال جمع کوي او د الله په لاره کې نه خرڅ کوي زکات نه ورکوي فبشرهم بعذاب أليم دردناک زیری دردناک عذاب زیر ورته وروا ابي الله داغي منظر ذکر کوي يوم يحمى عليها في نار جهنم وړي وړي ټوکړي به دي جوړ شي که ډالر دی که روپۍ ده که افغانۍ ده که درهم دی او که دینار دی او که سره دی او که سپین دی او يحمى عليها د دوزخ په اور کې به ګرمي فتقوا بها جباههم تندي به ولا داغي وجنوبهم ورخونه به ولا داغي
وظهور ملاګانې به وله داغي دا یې عملي سزا ده او په دنیا کې دوه قسمه تکلیفي که ده یو سړی په شا باندې د لاس ګزارو کی یو سړی په شا باندې د کوتک ګزارو کی یو سړی څوک په لته به څوک ووایي دا هم تکلیف دی او یو سړی ولیږي بل سړي ته یو څښه د ګستاخۍ او د بې ادبۍ او د سپکاوۍ خبرې وکړي چې په کم مسلمان کې غیرت وي نو زیات به څه خفه کېږي پرې سپکه خبره و چې ډز یې را باندې کړی وې نو من به پرې نه هم خفه شوی خو چې داسې خبرې دې را باندې کړي قیامت پر ورځ باندې به الله پاک عملي سزا هم ورکوي او دغه پیغور به هم ورکوي هذا ما کنستم هذا ما کنستم دا ستا هغه مال دی دا ستا هغه خزانه ده دا ستا بینک بیلنس دی فذوقوا ما کنستم لانفسکم کوم څیزونه جمع کړي خزانه کړي اوس یې خوند څکئ اوس یې مزې اخلئ دنیا کې یو شانې مزې وي او اوس یې بل شانې مزې دي او بل آیت کې الله وایي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم كما خلق چې مالونه جمع کوي او بخل کوي د بخل اولنی معنی ده زکات یې نه ورکوي نو دې دا خیال نه کوي چې دا مال موږ له ښه دی بل هو شر له الله وایي دا ډېر زیات بد دی ورله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فکم مال کې چې بخل کړی و زکات یې ته نه ورکړی الله وایي دا به دې د غاړې هاري د صحاح حیثیته و حدیث دی د دې آیت په تفسیر کې الله د محبوب پیغمبر وایي چې د دنیا د دې مال نه به الله یو اژدها جوړه کړي او یو اړخ ته به مخلي وي او بل اړخ ته به خلی او دغه مسلمان چې په دنیا کې زکات نه ورکړي دا د غاړې نه به راته وي د یو اړخ نه به د یو وخت کې د خوله ورسولي او بل اړخ ته به د بل وخت کې د خوله ورسولي او الله به ورته د خبرو طاقت ورکوي انا کنزک وانا مالک انا کنزک وانا مالک عملی سزا یې خوړل دي او پیغور به ورکوي چې زه ستا هغه مال الله جل جلاله دی هر هغه مسلمان چې په کوم باندې الله مهربانه دی مال یې ورکړی دی 100% دی الله جل جلاله هر مسلمان ته د خپل مال نه زکات ورکولو توفیق ورکړي که 99% ورکړه په صحیح طریقه کتابونه لیکي شروع شوه الله جل جلاله دا غربت د دنیا نه خود به خود ختم کړي خو نشته الله پاک دې په دې خبرو ماته او تاسو ټولو ته د عمل توفیق مله نصیب کړي